أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خبر را روانه و د رمضان مبارک ایک تفصیلی بات شروع ورسره فضیلت د رمضان کریم ذکر شو، ورسره مختصر باس د دعام ذکر شو. نننی سبق کې په دې آیات کریمه کې د رمضان مبارک د شپې د روزې احکام ذکر کړي چې د شپې رفس خوراک ساک تر فجر پورې حلال دي، د فجر نه وروسته تر ماښامه پورې دا درې واړه څیزونه منع دي. ربط د دې آیت د مخکې آیت سره دا دی، هغه آیت کریمه کې ویلي یرید الله بکم اليسر، الله په تاسو اساني غواړي. دې آیات کې د امت لپاره یوه اسانتیا ذکر کړي د روزې باره کې انشاءالله را روان دي. نو فرمایي احل لکم، حلال کړي شوي دي ستاسو لپاره لیلة الصیام په شپه د روزې نیولو کې الرفث نزدېکت یو ځای کېدل الی نسائکم د خپلو بیبیانو سره. الرفث الی نسائکم، رفث په اصل کې فاش کلام تیری شي. ابن عباس رضی الله عنه روایت ده چې رفث یو جامع کلمه ده د فار د هر کول او فعل چې انسان د خپل اهل نه واړي. هن لباس لکم، دوی جامه دي ستاسو دپاره، وانتم لباس لهن، او ای نارینه تاسو جامې د دې زنانو دپاره. دا د احل دپاره دویم علت دی او په تشبیه د ښځې او د خاوند د لباس سره ډېر وجوهات دي. اوله وجه دا ده چې لکه څرنګې لباس او بدن د یو بل سره وخت په وخت لازم او ملزوم دي، داسې زوجین هم لازم او ملزوم دي. دویمه وجه دا ده چې لباس بدن لره پټونکی، نو دارنګه د ښځه د خاوند عیب پټي او خاوند د ښځې عیب به پټي بدنامي. درېمه وجه امام مجاهد رحمه الله ذکر کړله چې لباس کې د بدن د لپاره سکون آرام وي، دا شان ښځه خاوند د یو بل لپاره ذریعه تسکین او د آرام وي. علم الله، الله تعالی الله عالم دی، انکم یقینا تاسو کنتم نږدې تختانون چې نقصان کې مونږ اچولي انفسکم ځانونه خپل. دا د احل دپاره دویم علت دی، یعنی خیانت ګناه کول دي د الله په حقوقو کې چې سړی ګناه وکړي نو دې ته خیانت وي. تفسیر حسن کلام 33 صفحه دویم جلد. شان نزول د دې آیت کریمه مفسرین لیکل دي، دارنګه محدثین ذکر کړل دي، امام بخاری، ابو داود، دارنګه نور محدثین رحم الله، چې په ابتدا د اسلام کې هر کله چې روزه فرض شو نو حکم داو چې ماښام د افطارۍ کول نه وروسته د ماسوتن د مونځ پورې یا وروسته د وده کېدلو نه خوراک او ساک او جما به حرام وه. لیکن بعض صحابه کرامو لکه عمر او کعب انصاری رضی الله عنهما د دې حکم خلاف ته وشو، انسانانو خطایی ته وشوه. دارنګه قیس بن عمرو رضی الله عنه د 2 ورځو او 2 شپو نه مسلسل خوراک نو کړي، د دې وجه نه بیهوش شو. الله تعالی د حکم په دې آیات کریمه سره منسوخ کو او په دې امت باندې اسانتیا راوستنه. ایو وجه دا ده چې صحابي کور ته راغی، کار یې کړی د ورځې ستړی، بیبي ته یې ورشه ماله خوراک راړه چې روژه ماته کړو. بیبي بل کور ته لاړه رضی الله عنهما، شاکو بل کور ته لاړه چې واپس راغی نو صحابي رضی الله عنهم وده شوی و، چې وده شو د ورځې هم روژه وه، د شپې چې به سړی وده شو نو بیا به پرې روژې
د روجه به بیا شو د بیوشای نه د خوب نه وروسته بیا روجه وه د ماسوتن نه وروسته نو بله ورځ بیا په ناره کار وکړو نو چې بیا دغه شو نو بیا بیهوشه شو د دې وجې نه الله پاک دا حکم منسوخ کو او حکم دا شو چې د سحر نه واله د صبح صادق نه یعنی د پیشمنی نه واله تر ماښامه پورې روجه ده ځان منه کوي د دریو څیزونو نه خوراک څاک دارنګې رفث نزدېکت د زنانو سره فضول خبرونه نورم د روژې فرضیت سره چې کوم شریعت ذکر کړي دی نه ځان منې کوي دا به تر ماښامه پورې دا چې کله شپه شي ماښام شپه ولګېدله بس بیا تاسو رفث کولی شئ نزدېکت کولی شئ خوراک څاک هم تر پیشمني پورې کولی شئ دې آیات کریمه کې دا طرف ته اشاره ده فتاب علیکم پس الله مهرباني وکړه په تاسو باندې وعفان کوم وعفا وکړه تاسو ته بس الله صحابه معاف کړي رضی الله عنهم تاسو ورپسې خبرې مه کوئ فالآن باشروهن پس اوس نزدېکت کوئ دوی سره اوس نزدېکت کوئ نزدېکت مراد د نزدېکت نه باشروهن مباشرت په اصل کې پیوس کېدل دي د یو سرمن د بلې سرمن سره په حالت د جما کې یعنی مراد د دې نه جما کول دي پس نزدې کېږئ د دې سره د شپې وابتغوا ولټوئ ما كتب الله لكم چې مقرر کړي الله ستاسو لره فکتبه کې ډېر اقوال دي اول دا چې مراد د دې نه نیکان اولاد دی او مراد د وابتغونا نیت کول او اراده کول دي او بسم الله به مو وایي دا نه چې تا واده وکړو نو شهوت پوره کوي بلکې نسل زیاتول مقصد دی نو تر کم وخته پورې نو ورپسې اوس ذکر کوي وکلوا خورئ واشربوا اسکئ حتی تر دې پورې یتبین لکم الخیط الابیض چې ښکاره شي تاسو ته مزې سپین من الخیط الاسود د مزې تور نه من الفجر تر سبا پورې چې سبا وخیږي دا آیه د مباشرت او خوراک څاک د شپې ده یتبین تبین او تبیان ډېر ښکاره کولو ته ویل شي اگر چې په معنی صرف د وضاحت او ښکاره کېدلو سره ده خوراک څاک کوئ تر کم ټیم پورې مزې تور او سپین نه مراد دا دی چې یعنې کله شپه وخیږي شپه راوختله ماښام نه وروستو خوراک تاسو ته جاري شو کوم وخته پورې تر سبا راختلو پورې دې کې خوراک وکړئ دارنګې جمام کولی شئ ثم اتموا الصيام بیا پوره کړئ روژه الی الليل تر شپې پورې روژه به تر کوم ځای پورې تر شپې پورې دا نه چې د ورځې مات اکثر خلک دا غلطي کوي چې د اختر په سهار باندې ورته ته وایې چې چای وڅښه نه زما روژه ده چې اختر لمونځ وشي بیا یا چای وڅښي یا خوراک وکړي نه دغه روژه نه ده روژه تر شپې پورې او د اختر په ورځ به سر روژه کوئ نه ثم اتموا الصيام بیا پوره کوئ روژې الی الليل تر شپې پورې هر کله چې مخکې فرضیت د روژې ذکر شو نو اوس د هغې د پوره کولو وخت ذکر کوي چې دا تر کم وخته پورې نو صبح صادق نه واله تر شپې پورې یعنې ماښام پورې ولا تباشروهن ومه نږدې کېږئ دې ته وانتم عاکفون په داسې حالت کې چې تاسو یې په اعتکاف کې فی المساجد په جوماتونو کې هر کله چې په رمضان کې سنت اعتکاف ثابت شو د رمضان په آخره عشره کې دی د دې وجې نه د رمضان احکام په آخره کې ذکر کړو دا رنګې په دې کې دفع کوي د یو وهم او وهم دا دی چې په شپه د روژې کې اجازت ته مباشرت وشو نو هسې نه چې اوس ته په اعتکاف کې هم دغه وکړي نه اعتکاف کې منع ده په حالت د اعتکاف کې به نه نږدې کېږي ځکه ته جومات کې او دې کې مباشرت نه کوي فی المساجد په جوماتونو کې دا متعلق د عاکفون اثر دی او ښکاره دلیل دی چې اعتکاف شرعي خاص دی په مسجد پورې اگر چې امام قرطبي تفسیر قرطبي کېږي په دې باندې اجماع د امت ته په عام مسجدونو کې اعتکاف کولو باره کې مفسرین دې لیکل دي دارنګې صحابه کرامو نه مسله واضحه ده د حذیفه رضی الله عنه سعید بن مسیب رضی الله عنهما دواړو
मस्जिद हराम मस्जिद नबी मस्जिद अक़सा ने अलावा बल जुमात में इत्तिकाफ कोल जायज़ न दी। अली रज़ी अल्लाह अन्हु इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हुम नूर बाज़ ताबीन ई कोलदार हर जुमात के इत्तिकाफ कोल जायज़ दी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह या कोलदा दे सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुम नूर ताबीन ने नकल कर ली कि हर आ जुमात की इत्तिकाफ की चाहे कि मुअज्जिन अब इमाम है कि इत्तिकाफ जायज़ दे। दा रंग दा कौल इमाम शाफी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह इब्न मंजर रहमतुल्लाह व गैरम ने और दा मसलक इमाम बुखारी ने आदि दलील आयात करीम निवल्ले जगह च लफ्ज़ मसाजिद आम ने और तखसीस दफारा हदीस सही मरफू बिला शुबह निश्ता। लेकिन दाहनाफ रहमतुल्लाह फनीस दरूजी अहिरा अशरा के पदास जुमात के इत्तिकाफ सुन्नत मुअक्कद दे कम की पिंज़ा वक्त जम कीगी और दा सुन्नत किफ़ाई दे शी यौ कस निमी उकली टोले महल्ले गाड़ा पे लास शी को टोल कले की यौ कस उनकी महल्ले जुमात के टोले महल्ले गाड़ा पे लाशी तफसीर जो अल कुरान यौ 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 नवी सफानु मने जिल दारंगे इत्तिकाफ को उनकी तमतका फीलिशी इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइल दी व या तक वो जुनूब सिद गुनाउन नजान बंदी इब्न माजा मिशकात यौ सल द्रिया थे सफानु मने जिल तिलका हुदूदुल्लाह दा पुली दा अल्लाह फला तकरबूहा बस मनी जिकी गया देता तिलका दा टोल अहकाम इशारा चायात करीमा पाइबान मुश्तमिल ले पिंजा आमिर दे यव नहीं दा यानी पिंजो हुक्म जान पाबन कर यव कार नमनी शाय हदूद जमद हद दा फलवात के मनवाली तवीलिशी दारंग मुत्तहाद यसिस तवीलिशी अब वक्तों की पुली तवीलिशी चाहे सरा फर्क तजी दो सीजन मियंस के और कुरान करीम के लफ्ज़ दा हदूद चाहे सालस करत राल ने या वहिल्ल लकुम हलाल कृषि दी तास नरा लैलत सियामी पशपन रमजान के रफसो यज़ के दलीलान सायकुम लबियान खुलसरा हुन्न लिबासुल लकुम दार राजदार इस्तास दीवान तुम लिबासुल लहुन्न तास राजदार दियाई हुन्न लिबासुल लकुम दी जामी दी इस्तास दफारा वातुब लिबासुल लहुन्न तास जामी दी दफारा आलिम अल्लाहु अल्लाह आलिम ने अन्नकुम यकीनन तासु कुंतुम निज़देवा तहतानून अनफुसकुम ची नुकसान की बुमा चूरी जान नफल फताब अलैकुम फस आसान चेहरा वस्तन पतास मानने वाफानकुम फराहियुकड़ पतास मानने माफियों को तास्ता फल आना बाशिरुहुन्ना उस निज़ेकी के दी बिबियानो फुलसराम व बताऊ मा कतबल्लाहु लकुम लटवाया चे अल्लाह मुकर्रर कर तास लरा इन्हें सालिह औलाद वकुलू खराय वशरबू स्काई हत्ता यतबयन लकुमुल हयतुल अबयज़ु तरदे पूरे चकारशी वाजिश तास तार स्पिन मिनल हयतुल असद द तार तो ना मिनल फजर तर सबा पूरे सुम्मात मुसियामा ब्या इतमाम और पुरवाले दरोजे दी लिल्लाह तशफी पूरे वला तुबाशिरुहुन्ना मनि जिगे दी बियान सरवान तुम बदास हाल के आखि पुने च मुत्तकिफ शैतासो फहालत इत्तिकाफ के फिल मसाजिद फजमातु की तिलका हुदूदुल्लाह दा जिक्र शरीफुल मुकर्रर दल्ला तरफना फला तकरबू हनफस मनि जिगे दी तकने मुहालफत वकाई कज़ालिक दाशान युबय्यिनुल्लाहु तफसील सरा बयानी अल्लाह पाक आयात आयातुन फल लिन्नास गफार दहल को लअल्लहुम नफाद दी यत्तकून चिदी तकवा फैदाशी सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह।